السلام علیکم ملګرو جنید خان یم بعض ټایم مونږ په یوټیوب باندې خپل ویډیو اپلوډ کو په هغې باندې کاپی رایټ کلیم راشي نننۍ ویډیو کې به تاسو له زه مکمل طریقه ښیم چې خپلې ویډیو نه به کاپی رایټ کلیم څنګه لرې کوې بعض ټایم کې ویډیو زمونږ اوریجنل ویډیو وي ټوټلی زمونږ اوریجنل وي خو یا هغه کاپی رایټ کلیم چې راغلی وي د بیکګراوند میوزیک په وجه باندې راغلی وي یا څه بل څه وجه وي هغه وجه به هم تاسو له دې ویډیو کې زه ښیم او کاپی رایټ کلیم لرې کولو به طریقه به درله زه هم ښیم نو ویډیو مکمله ګورئ او مخکې ملګرو سره یې شریک کړئ د یوټیوب کورس په انشاءالله هم زه سټارټ کوم خو دا اوس زما په یو ویډیو کلیم راغلی نو ما ته کلیم درې کولو نو ما وی تاسو سره به هم شریک کړم کیدای شي ډېرو ملګرو له څه فایده ورکړي نو ټول نه پهله خو به تاسو خپل یوټیوب له راشئ لیپټاپ تاسو له زما را سایډ له را سکرین ښکاري په لیپټاپ هم کیږي په موبایل باندې هم کیږي چې کله په موبایل په براوزر کې کولاوئ نو تاسو به ډیسکټاپ ورژن کولاوئ په براوزر کې هغه طریقه تاسو له به درځي هم خو چې کله په لیپټاپ کې کوئ په کمپیوټر کې کوئ نو چې خپل کریټر سټوډیو له راشئ دا اوس یوټیوب کریټر سټوډیو له زه ځم یوټیوب سټوډیو له سوري نو یوټیوب سټوډیو له چې کله لاړ شئ تاسو پهله هغه ویډیو راولئ چې په کومه ویډیو باندې ستاسو مطلب کاپی رایټ کلیم راغلی دی دا نیټ زما لږ سلو دی لږ ویټ ورله کوو جي نو مکمل طریقه در سره شریکوم ډېر ایزي طریقه ده خو ډېرو مرګولو نه راځي تاسو له دې امپورټنټ نوټیفیکیشن کې دا ښکاري چې دا زما یو ویډیو ده په دې باندې کاپی رایټ کلیم راغلی تاسو له دا ښکاري ښکاره شو دلته دا ما دغه کو نشان وګورئ جي بلو شو دا د ما یو کلیم راغلی په یو ویډیو باندې تاسو به راته دې خوا دا ډیشبورډ نه دا یوې ډیشبورډ نه ښکته کانټینټ دی دا زه ودرېږه بلو کوم چې تاسو لا ښکاره شي بلو کېږي نه په دې کانټینټ باندې به کلیک کوئ دا هغه کانټینټ دی هغه ویډیوز دي چې کوم ویډیوز تاسو په خپل چینل باندې اپلوډ کړي دي دې کې دا درېیم نمبر ویډیو وګورئ دې سره دا نشان تاسو له ښکاري ان ایلیجبل راغلی دی او مونټایزیشن نشان ورسره چې کوم دی ریډ دی ورسره یې خوا کې ریسټریکشن ته مخامخ لیکلي چې کاپی رایټ کلیم دی په تاسو له ښکاري په سکرین باندې کاپی رایټ کلیم دې کاپی رایټ کلیم باندې چې تاسو څنګه موس کیږئ نو بره تاسو له ښکاري سی ډیټیل دا سی ډیټیل د ښکاري په دې سی ډیټیل باندې به کلیک کوئ چې په سی ډیټیل څنګه کلیک کوئ تاسو سره به یو بل وینډو کولاو شي هغه پوره وینډو کې به تاسو له ووایي چې دا په څه وجه باندې کاپی رایټ کلیم راغلی د ویډیو کې په کم پارټ باندې راغلی دا وګورئ کاپی رایټ سمري اینډ سټیټس تاسو له بره په سکرین باندې ښکاري کاپی رایټ سمري اینډ سټیټس تاسو له دلته ښیم چې دا رقم مطلب کوم میوزیک ته استعمال کړی د هغې نوم درله هم دلته دا ښیي دا وګوره دا میوزیک ما په دې ویډیو کې استعمال کړی او کوم ځای کې مې استعمال کړی د ویډیو ته طرف ته تاسو راشئ د ویډیو کې وګورئ دا لږ پارټ چې کوم دی دا لږ 0.56 سیکنډ نه والي 0.9 سیکنډه پورې دی کې دا کاپی رایټ کلیم دی دا به اوس ریموف کوئ څنګه ډېر اسانه طریقې ده دا سلیکټ ایکشن درله ښکاري دی کې دا بره سلیکټ ایکشن دی په دې سلیکټ ایکشن چې تاسو کلیک کوئ دې کې تاله 3 آپشنې درکوي یو دی ټریم آوټ سیګمنټ لکه ته وایې چې دا پارټ دې زه کټ کړم دا کوم ځای کې چې دا کاپی رایټ کلیم په کوم ځای راغلی دا پارټ دې زه کټ کړم خو که چېرې ته وایې چې دا پارټ دې زه نه کټ کړم نو بیا ته ریپلیس کولی شي دا کوم بیکګراوند میوزیک چې تا لګولی په دې ریپلیس سونګ باندې به کلیک کړي نو تا به بوځي د کاپی رایټ چې کوم آډیو لایبرري ده هلته نه خپلې میوزیک نان کاپی رایټ میوزیک په سلیکټ کړي ورسره درېیم نمبر دی میوټ سونګ که ته غواړې چې بس دا بیخي خاموش شي میوزیک دې پرې ووینه نو هم کولی شي او څلورم نمبر دی ډسپیوټ مطلب دا دی چې تا له ښه پته ده چې دا ویډیو زما اوریجنل ده دې کې کاپی رایټ کلیم نشته پردې میوزیک ما نه دی استعمال کړی او بیا هم پتا کاپی رایټ کلیم راغلی نو په دې ډسپیوټ په ته کلیک کړي او کیس په یوټیوب سره وکړي هغه مکمل طریقه د هغې باندې به ته بیا ای سره کیس کې چې لکه دا خو اوریجنل زما ویډیو په دې کلیم ولې راغلی دی نو هغه به درله هم طریقه وښیم خو زه څه کوم زه اوس ریپلیس کوم نو په دې ریپلیس باندې به زه کلیک کړم چې په ریپلیس زه کلیک کړم دی به ما بوځي د یوټیوب چې کوم کاپی رایټ مطلب نان کاپی رایټ میوزیک د یوټیوب دی چې یوټیوب خپله لایبرري جوړه کړې آډیو لایبرري هغې نه به زه میوزیک سلیکټ کړم او په دې باندې به یې راولم دا اوس ټول میوزیک یې ما د راغی دې طرف له وګورئ د ګس طرف له وګورئ دا ټولې میوزیک دي اوس چې دې کې کوم میوزیک هم زه سلیکټ کول غواړم په دې پارټ باندې دې پارټ له وګورئ تاسو د ښکاري د ښکته ریډ پارټ چې کوم دی دا دی دیجی دا پارټ دی صحیح شو په دې باندې به زه دا پارټ ته دیږي ښکاري دا 0.57 نه ولې 1.9 پورې نو دې کې به چې کومه ګانا پې کم میوزیک پې ته سلیکټ کوې په دې ایلیوژن باندې ما دا ایډ وایشتو ښکاري درله ایډ چې ایډ مه ووالو نو بره ایلیوژن والا ایډ شو دا ایلیوژن تا له ښکاري دا په دې زه کلیک کوم دوباره تاسو له به اوس راشي دا ښکته 3 پټې درله ښکاري دا کوم ځای چې زما د موس کرسر دی ښکاري درله د ما موس کرسر دی سکرین ریکارډینګ کې غیب دی خو دا پټه تاسو له ښکاري دا پې زه راولم صحیح شو په دې دارې ما کلیک کوې ښکاري درله ریډ په ځای دارې بلو شو ښکاري درله نان کاپی رایټ چې کوم و اب ختم شي اب دې نه لرې شي 0.57 نه 1 منټ او 9 سیکنډه پورې دی کې
چې کوم میوزیک دی دا کاپی رایټډ میوزیک دی. نو که چېرې ته غواړې نو په دې طریقه ته ریپلیس کولی شي او که چېرې ته غواړې ته میوټ کې نو بیا به واپس لاړ شي هغه ځي له کوم ځای کې چې ته مطلب هغه میوزیک میوټ کې نو واپس په هغه ځای لاړ شي. زه اوس بیک ځم زه پې دا میوټ کوم یا پې زه مطلب دا ساوند لګوم نه پې هم کېږي. ډسکارډ چینجز باندې مې کلیک کو واپس راغم سلیکټ ایکشن له سلیکټ ایکشن کې مې دغه حصه چې کومه ده دا پې زه میوټ کوم په میوټ باندې به کلیک کړم دا دی 0.57 نه والی 1.9 پورې ټایمینګ ماله ښایي ښکاري دله ټایمینګ 0.57 نه والی دا به میوټ شي. دې ځای کې به بیخي اړو څه وینه اواز به نه وي صرف ویډیو به وي. زه میوټ کوم نو په دې کنټینیو ښکته کینسل دی یو کنټینیو دی په کنټینیو به کلیک کړم اور په دې میوټ په کلیک کړم. په میوټ ما کلیک کو دا اوس پروسیسینګ روان شو. دا به اوس لږ ټایم واخلي لږ ټایم نه پس لږ ټایم پس په زما ویډیو څه شي واپس په مونټایز شي. نو دا یو ډیره اسانه طریقه ده. دا به تاسو له پروسیسینګ ویډیو ښکاري دی چې دا پروسیسینګ روان شو. دا اوس د یوټیوب والا خپل ایډیټینګ روان کو دغه پارت چې کوم دی دا پې اوس دی میوټ کوي نو ډېر زر به وشي ځکه لږ ټایم دی نو واپس په زما دا ویډیو مونټایز شي. اوس نان مونټایز به تاسو له ښکارېده چې مونټایزیشن نشان پې ریډ نو اوس په واپس گرین شي او ویډیو به واپس مونټایز شي او ورنه کاپی رایټ چې کوم کلیم او ابته هم ختم شي کاپی رایټ کانټینټ چې پکې هم ابته هم ختم شي او ویډیو به واپس مونټایز شي. نو دا یو ډیره اسانه طریقه ده چې په دې طریقه باندې ډیرو مرګرو له مخکې ما نه مرګرو تپوسونه کول چې څه ټایم ما یوټیوب کورس کولو ما مخکې یوټیوب کورس هم د مرګرو له ټیچ کړی دی چونکې هغه اردو زبان کې اوس زه دوباره پښتو کې سټارټ کوم نو بالکل فری آف کاسټ هیڅ فیس میس نشته دی چې کومه زده کړه ما کړې ده به انشاءالله تاسو سره شریکوم. دا پروسیسینګ د لږ ویټ کوو چې دا پروسیسینګ کمپلیټ شي نو ویډیو به واپس مونټایز شي. زه به تاسو له ښیم چې ویډیو واپس مونټایز شو. نو یو ډېر سمپل طریقه ده پروسیسینګ تاسو له ښکاري په سکرین نه وانه که چېرې تاسو وایئ چې دا د کټ کړمه نو بالکل کټ کولی شي دلته نه ختمولی شي ته خپل کار کوه لګیا یا دا خپل پروسیسینګ به کوي چې کله پروسیسینګ کمپلیټ شي ویډیو به رسته دوباره مونټایز شي. صحیح شو. دا اوس په دې کټ که زه کلیک کړم نو هیڅ مسله نه کوي دا واپس زه راغم دا وګوره دلته چیکینګ ون فاوند دی لږ سر پس چې دا زه ریفریش کړم دا خپل پیج یوټیوب چینل دا سکرین چې کوم دی دا ډیشبورډ چې زه ریفریش کړم نو دلته نه به دا ان الیجبل هم انشاءالله ختم شي او ریسټریکشن چې کوم دی به هم ختم شي او دا ویډیو به واپس زما مونټایز شي. نو اسانه طریقه ده یار هیڅ پکې ګران نشته خو مونږ خلک چې کوم یو مونږ ټرای نه کوو چې کله ټرای کوو نو هیڅ هم ګران نشته هر څه زده کېږي خو چې خپله انسان کوشش وکړي خپله انسان د زده کړې ټرای وکړي. نو دا لا پروسیسینګ کې روان دی چې کله هم مونټایز شي زه به تاسو سره دې سکرین شاټ مطلب د دې ویډیو سکرین شاټ چې کوم دی دا به تاسو سره په دې ویډیو کې ټچ کړم. اوس دې له نور ویټ نشو کولی ویډیو بیا لینتي کېږي تاسو هم کېدای شي بورډ شئ دا وګوره هاو ټو پیک امیزون اف بی ایم اډر دا ویډیو ده دا ویډیو به تاسو له زه مونټایز خیمه تاسو له به زه په دې سکرین شاټ کې وښیم تاسو له په سکرین باندې سکرین شاټ ښکاري دا وګوره دا ما ټایم چې کوم دی ویټ ورله وکړو और स्क्रीन शॉट में ورسره دوباره ایډیټ کو ایډ میں کو تاسو د پیولو لپاره چې په دې طریقه باندې تاسو خپل مطلب نان کاپی رایټ میوزیک چې کوم دی هغه تاسو ایډ کول شي په خپل ویډیو کې او کاپی رایټ میوزیک تاسو ویډیو کې ویډیو نه ختمول شي دی له یوټیوب کې دنه چې کوم ایډیټر دی یوټیوب والا هم ایډیټینګ آپشن چې کوم دی ورکړی تاسو د ویډیو کې ښکاري پروسیسینګ لا تر اوسه روان دی د ویډیو سره ښکته لیکلي پروسیسینګ ښکاري د دې ویډیو سره دا کومه ویډیو چې ما سلیکټ کړې سره ښکته دی چې پروسیسینګ ښکاري چې د موس بار کم پروسیسینګ دی ښکاري دل نو په دې طریقه باندې لا پروسیسینګ کړه چې کله پروسیسینګ کمپلیټ شي ویډیو به واپس زما مونټایز شي. ها ملګرو دا یو ډیره اسانه طریقه و ډیر خلکو لپاره کې مشکلات راځي چې کاپی رایټ کلیم بل ریکیسینګ یا کاپی رایټ سټرایک راشي کاپی رایټ سټرایک چې راشي دا خو بیا علاج نشته دی اخو بیا د علاج چې ته ویډیو ډیلیټ کې او که ویډیو ډیلیټ کې نستا اوریجنل کانټینټ وینو بیا په فایل کول شي ډیسپیوټ کول شي مطلب څنګه چې تاسو لمو خلو چې کیس پکې بیا پکې څه چانس جوړیږي چې تاسو خپل اوریجنل ویډیو یو فیک کاپی رایټ سټرایک راغلی دا غي هم طریقې شته دا غي هم پورا پروسس بدل خیم ان شاء الله. خدا یو سیمپل طریقه و چې په دې طریقې باندې تاسو خپل ویډیو نه کاپی رایټډ چې کوم مواد وي تاسو یو بیک گراوند میوزیک یوز کړی وي تاسو لا پته نه په غلطۍ تاسو یوز کوي او بیا تاسو لا پته ولګي چې دا کاپی رایټډ نو په دې طریقه باندې تاسو بیا هغه کاپی رایټډ میوزیک د خپل ویډیو نه لري کول شي او نان کاپی رایټ میوزیک په تاسو د یوټیوب د اډیو لایبرری نه ورچول شي. نو ډیره سیمپل طریقه و خو ډیرو ملګرو لپاره کې مشکلات راځي نو ما ویډیو په جوړه کوم ځکه ما سره دا کیس راغونو ما خپل لري کولو د خپل ویډیو نه نو ما تاسو لا پکې هم ویډیو جوړه کوم تاسو به هم څه زده کړو کوي د ویډیو کتر ډیره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه والسلام.